زه ډېر خفه په دې شم چې ګاونډي نن د ګاونډي نه یریږي ښه د بل چا نه نه یریږي ګاونډي نن د ګاونډي نه یریږي ښه ګاونډي ته د ګاونډي نه تکلیف دی چاته څنګه به پته لګي چې زه ښه سړی یم تا ته به پته څنګه لګي نبی علیه السلام ورته فرمایي وی چې کله ستا ګاونډي ووي چې دا ښه سړی دی نو ته به ښه سړی یې ښه او چې ګاونډي دې ووي چې دا بد سړی دی نو ته به بد سړی یې ښه ته به بد سړی یې ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا سړی مؤمن نه دی کامل ایمان نه دی چې دې په مړه ګېډه خوراک وکړي او ګاونډي د ده په ګاونډ کې وږی وي ښه نن ورشئ په ګاونډ کې د خلکو چغې واورئ سړیه او دلته دې ځان نه غرضه کې وی بچه مې وږی دي که نه بس راوړه خپلو بچو ته یې خوره نه دا د نبی علیه السلام طریقه نه وه د نبی علیه السلام حکم دا دی چې تا کور ته پخکړی راوړو غوښه دې راوړله یوه کاسه شوروا او یوه کاسه اوبه ورته سیوه ووله یوه کاسه شوروا پکې وکړه دا په ګاونډیانو باندې تقسیم کړه نن موږ د ګاونډي بچي ځان ته زیرو ښه ځان ته وزیرول هم راته کپړو کې زیریږي هم په خوراک کې زیریږي د چا په ګاونډ کې کونډه ده د چا په ګاونډ کې یتیم دی او ته یې زیری ته ورته تکلیف ورکوې هغه ستا د بچو خوراکي نی او ستا د بچو جامه پیزاري اته څومره تکلیف میلاویږي حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به د الله مخې ته د الله دربار به لګېدلی یو سړی به بل سړی ونیسي د الله مخې ته په هغې عدالت کې چې ونیول شولی نو ډېر ګران عدالت وي دلته خو به ته په دروغو ګواهان راولې آسان کار دی بس یو دوه رشته داران بوځي او له ګواهي وکړي الله اکبر خدای دې خیر کوي نو داسې ورځ را روانه ده چې دود پانی پانی او نن سبا خو خانې ناپرسان دی الله دې رحم وکړي خدای دې رحم وکړي بس خصوصا درته بیا وایم چې کم د متاثرینو مال دی او خلق دې متاثره خلقو لرا لیږي د دې نه ځان بچ کوي بار بار اورو چې غیر مستحقین واغستو مالدارانو پکې ځان موړ کو الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې دی یو غلام دی مدعم نوم دی مدعم هغه نبی علیہ السلام د سورلی کیجاوه برابروله دیسي کیجاوه برابروله دی کې غشی راغې ولګېد شهید شو صحابه مبارکي او ډېر مبارکۍ صحابه ورکولې وی شهید شو صحابه وی د شهادت اعلی مقام ومن د نبی علیہ السلام د سورلی خدمت کوه شهید شو نبی علیہ السلام صحابه ته بس چپ شئ وی ولې وی د خیبر په موقع یو صادر اغستی و د غنیمت د تقسیم نه مخکې صادر اغستی و عیسی پکې وخو لکه غنیمت لا نو تقسیم شوی او د غنیمت د سامان نه یو صادر اغستی و وی د هغې د وجې نه پې اور بلیږي د اور په شونډو کې دی چپ خلکو د خلکو ورونه راوړل کور یې سنبال کړل پریزر یې راوړې سنبال یې کړې ښه دې ته نه ګوري ته چې دا د لرګي ور سنبالی وی ما په خوړ کې نیولی دی ما په اوبو کې نیولی دی زه تا ته وایم دا تا چې کوم ور سنبال کو دا د چا د خور د مور درشل وه په دې د چا د خور مور عزت پټو دا د چا د کور دروازه وه دا د چا د کور دروازه وه وامن الناس بوائقه دا داسې آسان کار دی د پردي مال نه او د پردي حق نه لرې اوسېږئ لرې یو کس چې دا واورېدل زرې دوه مزي راغستي و داسې یې راوړو د الله حبیبه دا مزي والی مزي راغستي و مزي نبی علیه السلام ورته وی ښه ده چې را دې وړو که نن دې نه وی راوړی نو دا به د جهنم د اور مزي و بیا هلته نن چې ته یو مزې والې مزې خلکو خو پکې ځانونه پوره کړل الله دې رحم وکړي د دې نه لرې تښتئ لرې دا ډېره لویه ذمهواري ده ځان تې ساتئ ځان نو میدان محشر کې به یو کس راولګي او بل به د الله مخې ته ونیسي ګاونډي به یې
رب العالمین ته به وایي د سره د ضرورت نه زاید سیزو د ضرورت نه سیوا او الله زما حاجت او د مال نه دی راکړی الله زما حاجت او د مال نه دی راکړی او د ضرورت نه سیوا نن ستا کور کې څومره کپړې د ضرورت نه سیوا دي تا د ګاونډي کره غور کړی ستا کره سامان څومره سیوا دی تا د ګاونډي غور کړی دی تا په گاوند کې ستا یتیم نشته دا یتیمانان چې دي دا چا گاونډیان نه دي کنه دا چرته په غرونو کې اوسي دینه به غیر چاپیره د چاکور نه دا کونډې چې دي د دینه به غیر چاپیره د چاکور نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په ټوله دنیا کې الله تخوخ کور هغه کور دی چې پاغي کې د یاغي کې یتیم او د یتیم سره پکې خو سلوک کیږي دا په ټوله دنیا کې الله تداخوخ او ناکار کور په ټوله دنیا کې هغه دی چې هغې کې یتیم وي او د یتیم سره پکې بد سلوکي کیږي